د عوامي نېشنل پارټۍ سره تعلق لرونکو ډېرو قدرمندو عزتمندو وروڼو عزیزانو، څرنګه تاسو ته معلومه ده چې وفاقي او صوبایي حکومت د ایمل ولی خان نه سکیورټي وډرا کړې ده. څومره هغه سره د سکیورټي کسانو کې اف سی والو که پولیس والو هغې ته واپس اخیستې دي. موږ د عوامي نېشنل پارټۍ ټول غړي موږ په خپله باندې به د ایمل ولی خان ته سکیورټي ورکوو او موږ د حکومت ته ښایو چې د عوامي نېشنل پارټۍ ورکران د هغې ننګیالي د خپل مشر حفاظت په خپله باندې کولی شي. او د دې سره دا خبره هم څرګندو که ایمل ولی خان ته په کوم ځای کې نقصان ورسېد نو دغه وفاقي حکومت او د هغې وزیران هغې به بیا په ټارګېټ باندې د عوامي نېشنل پارټۍ ټولو تکړو ملګرو ته وایم چې چا سره هم تماچه ده په کور کې او چا سره هم ټوپک دی، چا سره کلاشنکوف دی او که هر ټوپک دی، هغې د سبا 11 بجې د عوامي نېشنل پارټۍ د ضلع مردان دفتر شمسي روډ ته سره د دغه خپلو وسلو راشي او 11 بجې به یې رارسي او د هغې نه پس به موږ ټول په شریکه باندې ولیباغ ته روانګي کوو. او د ولیباغ نه که ایمل خان د سینټ اجلاس ته د اسلام آباد پر طرف ځي نو سره د وسلو د ټوپکو به هغه سره موږ اسلام آباد ته ځو او د دغه مشر حفاظت به کوو. دغه شان ټولو ضلعو مشرانو ته زما خواست دی چې هغوی راپاسي او د خپل مشر د حفاظت لپاره دغه وسلې راوچتې کړي او د خپل مشر او د خپلو ځانونو حفاظت موږ پښتانه په خپله باندې کولی شو. موږ خو موږ په یو ریاست کې اوسېږو او د دې ریاست موږ سره معاهده ده چې دا به موږ له زموږ د ځان او زموږ د مال حفاظت کوي، زموږ د مالونو حفاظت به کوي، زموږ د ځانونو حفاظت به کوي او دغه شان نور زموږ بنیادي حقوق به پوره کوي. خو په دې ریاست کې نه د اظهار رایې ازادي شته، نه دلته د ځان او د مال د چا حفاظت شته، بلکې دلته خصوصا پښتانه د روزانه په بنیاد باندې مري زخمیان کېږي، جایدادونه او مالونو ته نقصان رسي او هېڅ د ریاست یو اداره دا کوشش نه کوي چې دا حفاظت وکړي. نو ټول په خپله وسلو سره سبا 11 بجې د عوامي نېشنل پارټۍ ضلعي دفتر ته چې 6 اکتوبر دی په دې تاسو ټول ځان راورسوئ. السلام علیکم.